حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاص غذا او شات استعمالول. شات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او شات چې کوم دی هغه یو بهترینه دوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او شات په غذا او کې بهترینه غذا ده. شات به مشتوي څنګه استعمالو پر دې به مشتوي لږ خبره وکړو. شات کوم دی هغه د مختلفو بیماریانو لپاره د مختلفو امراض لپاره په مختلفو طریقو سره چې کوم دی استعمالیږي. او شات چې کوم دی هغه د سر درد نزله لري کول لپاره زکام لري کول لپاره او دغه رقم د معدې نظام د هضمي نظام برابرېدل. او ډیر خلک وایي چې زما بدن چې کوم دی هغه دومره کمزوري دي چې ګر څه ګزارېږم. او ډیر خلک وایي چې زه کله ولاړ سم زما پر سر باندې چکر راځي. د دې دپاره شات استعمالول ډیر بهترینه غذا ده. السلام علیکم. اللهم صل علی محمد الأمی وعلى آله وصحبه اجمعین. زه عربی استاس په خدمت کې حاضر شوم ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب. امید لرم چې تاسو به ټول جوړ روغ یاست. الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله او آباد ولري. الله تعالی دې تاسو د ټول مشکلات پریشانیان غمونه ګرمونه مسائل مصیبتونه په خپل فضل او کرم مهرباني سره په خوشحالي سره بدل کړي. زه د یو نن ډیر خاص موضوع اهم موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. مشتي چې کوم دي شات چې دي هغه زموږ بهترینه غذا ده. شات چې کوم دی هغه یو خاص غذا ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او شات چې کوم دی هغه یو بهترینه دوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او شات په غذا او کې بهترینه غذا ده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاص غذا او شات استعمالول. شات رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې بار بار استعمالول. شات به مشتوي څنګه استعمالو پر دې به مشتوي لږ خبره وکړو. شات کوم دی هغه د مختلفو بیماریانو لپاره د مختلفو امراض لپاره په مختلفو طریقو سره چې کوم دی استعمالیږي. او شات چې کوم دی هغه د سر درد نزله لري کول لپاره زکام لري کول لپاره او دغه رقم د معدې نظام د هضمي نظام برابرېدل. او ډیر خلک وایي چې زما بدن چې کوم دی هغه دومره کمزوري دي چې ګر څه ګزارېږم. او ډیر خلک وایي چې زه کله ولاړ سم زما پر سر باندې چکر راځي. د دې دپاره شات استعمالول ډیر بهترینه غذا ده. او ډیر خلک وایي چې زه شوګر لرم شات استعمال کم کې نه کم استعمال وای زه خو د شاتو صدی بیریږم. د شاتو سولې بیریږي بیری شات استعمال کا شوګر فری دی هر وخت استعمالول سي. او بیری شات چې کم دی هغه یو جلا کوالټي ده. بیری شات چې کم دی هغه د بدن ټول نظام چې کم دی هغه فرش کوي او تر او تازه کوي برابر ساتي. ډیر خلک وایي چې په بدن کې ستړیا لرم شي می د لاس نه کیږي شات استعمال کا. ډیر خلک وایي چې بدن می کمزوري لري قوت مدافعت می زیرو دی شات استعمال کا. ډیر خلک وایي چې مردانه طاقت می کمزوري دي زیرو دی شات استعمال کا. او ډیر خلک وایي چې زه په بدن کې داسې خاص امراض لرم چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي شات استعمال کا. او ډیر خلک وایي چې وینه می کمه ده وینه می نه پوره کیږي د جان ډرفان می ګرد ولګول د جان مختلف قسم دواوې استعمال کې دا څنګه وینه د چې نه پوره کیږي شات په شیدو کې استعمال کا انځر سره استعمال کا. کم هغه شان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دي هغه بالکل چې کم دی فائدہ مند دي. او ډیر خلک وایي مخ مې نه صفا کیږي د مخ څخه ډیر زیات پریشان یم شات استعمال کا. ډیر خلک وایي د بدن آیرن پروتین فولاد کیلشیم چې کوم دي هغه نه پوره کیږي وایي څه وکړم ویټامین چې کوم دی هغه ورځ تر بله کمیږي شات استعمال کا. ډیر خلک وایي چې په بدن کې مې داسې مضر جراثیمونه دي چې هغه ګرڅه د ختمېدو نوم نه اخلي شات استعمال کا. د جلد د صفا کېدو دپاره شات استعمال کا. د وینې د صفا کېدو دپاره شات استعمال کا. جلد خشکي کوي شات استعمال کا. بدن دي دردونه کوي شات استعمال کا. کمزوري د طاقت لپاره شات استعمال کا. وس خبره ده مختلفو طریقو باندې شات استعمالیږي. کله چې اولو خبره خدا ده ډیر خلک خو په دا ټینشن کې دي په دا مسایلو کې خپل ذهن او دماغ چې کوم دی هغه جنګي وای اورجنل شات اصلي شات ما ته به څنګه میلاویږي. اصلي شات چې کوم دی هغه زموږ سره په ټولو برانچو کې چې کوم دی هغه موجوده دي. د اصلي شات خپل خوبیان دي خپل طریقه ده د استعمالولو خپل طریقه ده دې ته وایي اورجنل شات. او بل خبره خلک څه وایي اوري په غور سره خلک څه وایي شات را واخه وایي ور ورکه پر مځکې توی که پر خاورې توی که پلانکۍ چمپه وکه پر پنبه توی که. دا د خلکو تجربې دي. زه څه درته وایم زما خبره واوره تجربې پرېږده
تجربه پرېږده دا اورجنل شات دي د دې اصلي د دې کلر د دې خوبي د دې بوی دا تاته وایي چې خپل شات خپل ځان ښکاره کوي چې دا اورجنل شات مګر زه تاته دا خبره کوم چې ګر څه نورې خبرې پرېږده مې اور وکوه مې په خاوره کې تویوه یو چم هم مه پکوه زموږ چې کوم شات دي زموږ سره خپله د لیبارټرۍ پرچی موجوده ده مکمله پرچی چې کوم ده هغه زموږ سره د لیبارټرۍ د موجوده ده ټیسټ شوي شات دي زموږ شات استعمال یې که خوند یې نه کوي در رنګ یې خوند نه کوي در بوی یې خوند نه کوي در شات خوند نه کوي در تو یې که خالي ډبۍ راوړه خالي ډبۍ راوړه وایي چې ما ستا شات استعمال کو ما ته خوند نه کوي راسه چې خپلې پیسې درکړو بس ولې ځان دومره کنفیوزه کوې چې شات اور ورکه پر خاورې توی که پلانې کار وکړه ګرده پرېږده زموږ شات چې کوم دي هغه بیري شات اصلي شات پلوسا اجوین باری مختلف قسم شات کم دي هغه زموږ سره موجوده دي او اعلی کوالټي والا ریزلټ شوده شوګر والا د شاتو څه بیریږي نوم یې لا نسي اخیستلی زه درته وایم د شوګر مریض دی استعمال کې که ورسره په تکلیف شوې شات توی که ډبه یې راوړه چې خپلې پیسې درکړم ولې زموږ په خپلو شاتو باندې اعتماد دی بروسه ده او دا د پیښور اورجنل شات دي اورجنل شات موږ هر وخت راوړو زموږ سره چې کله تازه مال راسي بیا عوامو ته موږ یو پیغام ورکو یو میسیج ورکو چې ته اورجنل شات استعمال که ان شاء الله د هر قسم موذي مرضو څخه الله تعالی و تا ته شفا در نصیب کړي د شاتو کلر د شاتو خوند هر څومره شات خوري خلک وایي زه خو جوړ یم زه شات څنګه استعمال کړم په ملایي کې استعمال کړه په کوچي کې استعمال کړه په شیدو کې استعمال کړه د چوارې سره استعمال کړه د وزن د بړاوېدو لپاره استعمال کړه دې ته وایي اصلي شات دې ته وایي اورجنل اصلي بیري شات بهترینه غذا ده ته کمزورې ستا بدن وده نه کوي شات استعمال کړه ته کمزورې ستا بدن قوت نه راوړي ستا په وینه کې چې کوم پولاد دي د پولاد چې کوم زری دي هغه بدن وینې ته قوت نه ورکوي وینه بدن ته قوت نه ورکوي شات استعمال کړه بله خبره شات په کلونجي کې م استعمالولی سي شات په شیدو کې م استعمالولی سي شات په سوم کې م استعمالولی سي شات په د چوارې سره م استعمالولی سي شات د هګۍ د ژړ سره م استعمالولی سي شات د کمزوري دپاره م استعمالولی سي یو دغه شات د وزن د کمیدو دپاره م استعمالولی سي شات بهترینه غذا ده مګر دا خو زما او ستا بدقسمتي ده چې ما او تا د دې څه فایده نه ترلاسه کوو او بله خبره دا ده زموږ سره مختلف قسم ریټو باندې مختلف قسم کوالټیانې چې کومې دي هغه موجوده دي